وایي چې موږ په افغانستان کې د دهشتګردو ټکانې په نښه کوو. خو دهشتګرد خو دلته په بنو کې موجود دي. په بنو کې هغې وایي چې ستا نه پولیس مراکز یې ونیول، په بنو کې هغې ګرځي. داسې په نور ساوت جنوبي اضلاع کې تاسو وګورئ. نو بیا تاسو هلته ځئ او وایي چې په افغانستان کې موږ د دهشتګردو په ټکانو باندې بمباریانې کوو. دا بیان زما نه دی، دا د مولانا فضل الرحمن صاحب دی. په افغانستان کې د دهشتګردو مراکز دي. موږ په افغانستان کې ځکه حملې کوو چې هلته د دهشتګردو مراکز دي. نو دهشتګرد خو په بنو کې له تا نه تاڼې ونیولې، تا نه فوجي مراکز ونیولل، تا په قلو یې حملې وکړلې. دلته په خپل وطن کې ته دهشتګرد نه وینې، د هغه مرکز نه وینې، او په افغانستان کې وینې هلته ځې بمباریانې کوې. یقیني خبره ده. دا کلیپ چې تاسو کتلی وي نو تاسو به وایئ چې مولانا صاحب خو دا خبره بالکل سمه کوي. موږ هم وایو چې سمه یې کوي، زه ټیک ده. خو اصل کې او دا خبره چې کوم دی نو دا یوازې مولانا نه کوي، دا پی ټي آی هم کوي. ایون د پی ټي آی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم دا خبره کوي. د نورو پارټو د مشرانو سره چې موږ کینو تر د دې پورې چې پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا قیادت چې دی هغه هم دا خبره کوي، پیپلز پارټي هم دا خبره کوي. خو یعنی مصلحت پکې د مصلحت نه پکې کار اخلي. بهرحال که تاسو کتلی وي داسې کله میا نواز شریف صاحب پرایم منسټر و، په هغه ورځو کې ډان لیکس یو قصه راغله. په هغې کې هم میا نواز شریف وی چې ما جنرال باجوا ته په هغه وخت کې چې آرمي چیف و ما ورته وویل چې کیپ یور اون هاوس ان آرډر فرسټ، یعنی اول په خپل کور باندې نظر وساته. نو خبره دا ده چې دا مسله په اصل کې سنجیده اخیستل دي. مقامی سټیک هولډرز چې کوم دی نو کو د هغې دا پالیسي وي یا د هغې دا رایې وي یا د هغې دا نظر وي او پالیسي اکچول دا بله ده، نو بیا دا سیس چې کوم دی د کامیابېدو نوم نه اخلي. لکه ټیک ده، اوس په تاسو به وګورئ یو پیج باندې به یو ویډیو ډیلیټ کوئ، یو تن دی هغه نه قلاریږي به تاسو اوچت کوئ، ګرفتار به یې کوئ، وبه یې وجنئ. خو سوال بیا هم هغه ځای دی. او دغه سوال 10 کاله مخکې هم شوی دی او اوس هم کېږي دغه سوال. لکه د مولانا صاحب په شانتي یو سینیر پالیټیشن چې هغه د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي، هغه نن دا سوال پورته کوي. وزیر اعلی صاحب نن دا سوال پورته کوي. اپوزیشن لیډر نن دا سوال پورته کوي په خیبر پښتونخوا کې چې کوم اپوزیشن لیډر دی. نو بیا ظاهره خبره ده چې دې سوال له به جواب ورکول وي. دغه رنګې که موږ وګورو زموږ په ملک کې سیاسي جماعتونه په دې دهشتګردۍ په موضوع باندې سیاست هم کوي. موږ کتلي دي وړاندې هم، لکه چې یو سړی په حکومت کې نو عوامي نیشنل پارټۍ به بیا وي دا زموږ جنګ دی. ټیک ته بس دا زموږ جنګ دی، خو بیا موږ ته 2 کاله یا 15 کاله بعد بیا دا مه وایه چې دا زموږ جنګ نه دی یا دا جنګ چې کوم دی نو دا نور خلک کوي. دغه شانتي پیپلز پارټي چې وګورئ بیخي سم دي چې کله حکومت ته راشي. نو خبره دا ده د یاده خبرې هغه لبلباب دا دی چې دا دهشتګردي چې کومه ده نو دا موږ صرف د سیاست لپاره استعمالوو تر څو پورې چې موږ په حکومت کې یو نو زموږ بیان بدایي، زموږ پالیسي بدایي، موږ به د فوج په غېږ کې ناست یو تر څو چې کله بیا موږ اپوزیشن ته لاړ شو نو بیا به خلکو ته وایو چې نه اوس تاسو د زړو خبره چې کوم دی نو هغه موږ کوو. نو دا دوغلاپن دی، دا په اصل کې دغه دی. خو بهرحال سوال بیا هم هغه دی چې کیپ یور اون هاوس ان آرډر فرسټ.